سوات چې په ځمکه د جنت ټوکړه ده او پکې یو شمېر ښایسته درې دي. زیاتره خلک کالام ته سیل ته ورځي او کالام د سوات ښایسته دره بولي. د کالام خواوشا سیمو کې یو شمېر داسې درې هم دي چې د لیدو وړ دي او د ولس د نظرو څخه پناه دي. په قدرتي نظارو میانانو لپاره هم دغه درې تاسو ته برسېره کولو هڅې کوو. کالام ته تلونکي لاره هم د ښایستونو ډکه ده. دنګ دنګ غرونه او ګڼ ځنګلونه د انسان سترګې په ښایست نه مړی. بیا د کالام په لاره ځای په ځای سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکولی کیږي. مقامي ولس ډېر مینهناک دي، میلمنو ته درناوی ورکوي او بعض ځایونو کې پرې سیلونه هم کوي. د کالام بازار هم لکه د یو وړوکي ښارګوټي منظر ورکوي چې پکې د ضرورت هر قسمه شیان میلاویږي. سیلانیان د کالام په بازار کې ګرم ګرم چای څښی شي او خوراکونه هم ترلاسه کولی شي. او کوم سیلانیان چې لرې سیمو ته ځي نو ځان سره د خوراک شیان هم راغستی شي. د کالام نه یو اړخ ته د مهوډن لویه لاره ده، بل اړخ ته د اتروړ په لاره وړاندې نورې ښایسته درې دي. د اتروړ نه 14 کیلومتره په فاصله بیا د شایباغ ښایسته درې ته سیلانیان هم په طاقتور ګاډي کې تګ کولی شي. د شایباغ سیمه ډیره ښایسته او د جنت واقعي ټوکړه ښکاري، خو لاره یې ستغه ده. د جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې ورته سیلانیان تلی شي. دې وخت کې چې دی نو موږ روان یو دغه ته شایباغ ته، او په لاره باندې چې دی نو چړیان دي، ګاډی چې دی نو هغه خطی نه شي، نو څه پیدل او څه په چې دی نو په ګاډي کې روان یو. ډېر ښایسته ځای دی، موسم ډېر زیات ښه دی، خو لاره ډېره زیاته ګرانه ده. بهرحال ټکه توره تیاره ده، ځنګل دی، دې خوا غر دی، دې خوا ځنګل دی، دې خوا اوبه بهیږي او ډېر زیات خوند هم کوي، ځکه چې د ژوند دا برخه ده چې موږ داسې اډونچر چې ورته په انګریزي کې وایي داسې وکړو. ملګري ټول روان یو او خپل منزل ته چې دی نو ځان رسوو. انشاءالله شایباغ کې به وشپئ او سهار به چې دی نو بیا د دې ځایه ښکلاګانې چې دی نو به د قدرتي رڼا کې وینو. د شایباغ په لاره یو اړخ ته د سوات سپیدې اوبه لکه د پیو ښکاري، ځای په ځای لوی او وړې ځنګلي ونې په نظر راځي، نو بل اړخ ته سخت او نرم غرونه هم ښکاري.
خو شاهباغ ته رسېدو سره د سیلانیانو ټول ستړیوالی ختم شي ځکه چې د شینکي ښایست او پاکو اوبو صفا ځای یو نوې نظارې را مخامخ شي. د سوات ښایستونه چې دی نو هغه زیات دي. هر ځای چې دی نو ښایسته دی. د سوات هره دره چې دی نو ښایسته ده او بیا د هرې درې ځان له رنګ دی. دغه رنګې د کالام نه 100 کیلومتره لرې دا هم هغه سیمه ده چې دې ته پیدل ښه پوره ساعت چې دی نو لاره ده. ولې دې صرف د هغه سیمې دي چې دا اوس هم د حکومتي ادارو د لاندې دی چې د هغونه پټې دي. هغې ته پته هم نشته دی چې یاره داسې ښایسته سیمې دي. که چېرې دې سیمو ته هم هغه رنګې وده ورکړی شي یا دلته هم هغه ترقیاتي کارونه وکړی شي چې سیلانیان دلته کې راشي دلته استوګنه وکړي او د دې ځای د ښایستونو څخه خوند والي نو یقینا دلته خلک چې دی نو په لکونو روپۍ ورکولی شي چې هغه دلته کې راورسي او خصوصا د پاکستان د هغه برخو نه چې د کراچۍ نه شو د لاهور نه شو چې شتمن خلک دی هغه دلته کې چې دی نو په کرایه باندې کورونه هم اخلي. هغه دلته کې چې دی نو په کرایه باندې ټینټونه هم اخلي. خو په دې کې سرمایه‌کاري پکار ده او دغه سرمایه‌کاري چې دی نو دا مقامي خلک نشي کولی. دا چې دی نو دا حکومتونه کولی شي. نو نوی حکومت راغلی دی د هغه نه هم دغه درخواست دی دغه خواست دی چې داسې سیمې چې په سوات کې په لرو پرتو سیمو کې پرتې دي دلته چې دی نو ویلی کېږي 6 میاشتې واوره پرته وي او بیا چې کله واوره ویلې شي نو د هغې د لاندې چې دی نو بوټي رازرغون شي. دلته چې دی نو ګلونه وي. دلته چې دی نو میډیسنل پلانټ وي. دلته چې دی نو هغه خلک چې هغه ناروغ وي هغې ته چې دی نو د پاکې هوا ضرورت وي هغه راتلی شي او هغه چې دی نو د دغه بوټو د دغه ښکلا نه د دې نه چې دی نو خوند اخیستی شي. نو دا هغه سیمه ده چې دې ته وده ورکول پکار دي او دې ته چې دی نو حکومتي پاملرنه پکار ده.